السلام علیکم سټوډنټس کوېسچن نمبر 1 موږ له راکړه شوی دی هغې کې 3 سیټس دي سیټ 1 A سیټ B سیټ C په دې کې صحیح لیمټس دي او بیا کوېسچن شوی دی چې تاسو یونین او انټرسیکشن وغیره معلوم کړئ نو دا به موږ ون بای ون سالف کوو اولنی موږ د فرست پارټ سره کوو دا A یونین B والا نو زه دلته کې سلیوشن سټارټ کوم سلیوشن پارټ 1 A یونین B تاسو به څه کوئ د A په ځای به A سیټ ولیکئ ټیک شو زه دلته کې A سیټ لیکم A سیټ کې څه دي 1 2 3 دا یونین به په خپل ځای ولیکئ یونین او B په ځای به دلته کې B سیټ ولیکئ دا کوم چې راکړه شوی دی 0 1 ټیک شو اوس یونین څه ته وایي د دوو سیټونو یونین وایي ټول هغه الیمنټ چې یا په یو کې یا په بل کې یا په دواړو کې نو موږ به دلته کې څه کوو داسې الیمنټ به ګورو چې یا په دې کې یا په دې کې او که کامن وي یعنې په دواړو کوم کې نو زه به دلته کې ولیکم یو 1 2 3 ځکه چې دا خو په دې کې دی که نه 1 2 3 بیا به د دې الیمنټ ولیکم 0 1 خو دا 1 که تاسو وګورئ زه لیکم نو دې کې ریپیټیشن راځي او سیټ کې ریپیټیشن الاو نه دی نو دا په دې دواړو کې دی زه به څه وکړم دا به زه د دې نه لرې کړم یعنې اول انډرډ موږ دلته لیکلی دی په سیټ کې که تاسو یو الیمنټ دا 0 دی که نه که دا دلته کې که دلته کې که دلته کې که دلته کې دا یو څیز دی د دې مطلب دی چې سیټ کې دا چې کوم انډیکس دی چې تا یو الیمنټ په کوم ځای کې ایښی دی دا هېڅ میټر نه کوي ټیک ده که دا سیټ تاسو داسې هم لیکلی شئ 0 1 2 3 ټیک شو دا او دا سیټ یو شی دی ځکه چې دې کې یو شان الیمنټس دي سیمیلرلی پارت 2 به زه دلته کې سالف کوم پارت 2 کې موږ له راکړه شوي دي چې A انټرسیکشن B به معلوم کړئ A انټرسیکشن B نو زه اول دلته کې A انټرسیکشن B لیکم او A انټرسیکشن B زه دې کې سیټس لیکم اول A لیکم سیټ A کې موږ سره دي 1 2 3 انټرسیکشن B په ځای به زه د B الیمنټ ولیکم 0 1 0 1 او انټرسیکشن څه ته وایي انټرسیکشن وایي دې دواړو سیټونو کې چې کوم الیمنټس کامن وي هغه به ولیکئ ټیک ده که نه اوس دې کې کامن څه دي ګوره که دې سیټ ته او دې سیټ ته تاسو خیال وکړئ نو دې کې کامن دی صرف 1 دا او دا نور پکې کامن نشته نو دې کې به راشي 1 که تاسو په ډیټیل کې ځان پوهول غواړئ چې یونین څنګه به معلوموي انټرسیکشن به څنګه معلوموي او دا وایي څه ته نو په دې باندې ډیټیل کې موږ یو ویډیو جوړه کړې ده د هغې لینک به زه تاسو ته کمنټ کې پین کړم هغه ضرور وګورئ ښه جي اوس تھرډ نمبر پارټ کې دي موږ سره A یونین C A یونین C مغه طریقه ده څه به کوئ اولنی به تاسو سیټ A ولیکئ سیټ A کې موږ ته پته ده چې 1 2 3 دي 1 2 3 بیا به سره سیټ C ولیکئ او یونین به منځ کې ولیکئ دا یونین بیا سیټ C سیټ C کې څه دي 1 3 4 1 3 and 4 یونین څه ته وایي چې یا په دې سیټ کې یا دې کې یا دواړو کې نو کامن به موږ لیکو او که کوم کامن نه هغه به هم لیکو تاسو یو یونین داسې هم ډیفاین کولی شئ چې کوم الیمنټ کامن وي او کوم کامن نه وي ټول موږ یو سیټ کې ولیکو دې نه یونین راځي اوس دې کې ګوره کامن څه دي 1 او 3 پکې کامن دي نو 1 او 3 به زه ولیکم او چې کوم کامن نه دي د دې سیټ هغه څه دی 2 او چې کوم دلته کې کامن نه دی هغه دی 4 نو دا د دې یونین شو تاسو ته ما څنګه چې په دې پیله پارټ کې ویله که تاسو د الیمنټ د ځایونه چینج کړئ لکه دا 1 د 3 په ځای ولیکئ 3 د 1 په ځای ولیکئ نو دا مغه سیټ دی دې کې څه فرق نه راځي که دې کې تاسو اوس اډرینګ کوئ او خوښه مې نو اډرینګ وکئ که نه هم کوئ نو نو وریز 1 2 3 and 4 که تاسو دې کوئ او که نه ځکه چې دا او دا یو څیز دی سیټ کې انډیکس یعنی یو نمبر په کوم ځای کې پروت دی دا هېڅ میټر نه کوي ښه جي نمبر 4 له راځو په نمبر 4 کې موږ له راکړه شوي دي A انټرسیکشن C اول خو به څه وکئ A سیټ به ولیکئ A سیټ کې موږ سره څه دي 1 2 3 نو 1 2 3 بیا به دا انټرسیکشن واچوئ بیا به ورسره دا سیټ C ولیکئ او سیټ C کې موږ سره څه دي سیټ C کې دي 1 3 4 1 3 4 ټیک شو اوس انټرسیکشن دی انټرسیکشن څه ته وایي انټرسیکشن وایي څه ته چې دې کې کم کامن الیمنټس دي صرف هغه یو کامن کم الیمنټس دي دې دواړو باندې تاسو خیال وکړئ داسې الیمنټس چې په دې سیټ کې وي او په دې سیټ کې وي نو هغه تاسو ته کم کم الیمنټس ښکاري
ګوره یو خو ماته ښکاره شو چې 1 دی ځکه چې هغه په دې کې هم دی په دې کې هم دی. سیمیلرلی یو ماته ښکاري چې 3 هم شته دواړو کې. نو دا کامن دي دا نور کامن نه دی نو زه به ترې کامن ولیکم ځکه چې انټرسیکشن وای کامن ایلیمنټس ده. صحیح شو دا A انټرسیکشن C شو. اور لاست پارت کې موږ سره یعنی پارت 5 کې موږ سره دي چې تاسو فایند کړئ B یونین C. نو زه به څه ولیکم اول خو به دا B سیټ ولیکم 0 1 بیا به دا یونین ولیکم او بیا به سیټ C ولیکم داسې 1 3 4 1 3 4. اوس یونین څه ته وایي کامن ایلیمنٹ او نان کامن ایلیمنٹ دا ټول به لیکئ. کامن ایلیمنٹ ګوره دغې څه دي ما ته خو کامن ښکاره شو یو 1 نو زه کامن ایلیمنٹ لیکم 1 او چې اوس کامن نه دي دا ټول لیکم 0 کامن دی سیمیلرلی 3 کامن دی اور دا 4 هم کامن دی. اګین زه تاسو دا خبره کوم که سیټ تاسو دا د 1 او د 0 پلیسز چینج کړئ دې ځای کې نو دا هیڅ ډفرنس تاسو په انسر باندې نه راپرې باسي. صحیح شو نو دا زه چینج کوم 0 1 3 and 4 دا موږ سره فاینلی بی یونین سی راغلی او دا کوېسچن 1 کې چې څومره ټول پارټس وو دا ټول موږ سالو کړل چې فایند A بیک سلیش B د دې مطلب دی A ماینس B اینڈ B ماینس A وین پارت 1 کې دوه سیټ کې وندي چې A او B کله دای نو به A ماینس B او B ماینس A معلوم کړئ. پارت 2 کې هم دوه سیټس دي چې کله A B دای نو بیا تاسو A ماینس B B ماینس A معلوم کړئ. اینډ پارت 3 کې هم دوه سیټونه راکړه شوي دي او سیم کوېسچن دی. اوس به موږ څه کوو کوېسچن نمبر 1 به سالو کوو سلوشن او دا به دوه پارټه کې سالو کوو. اول به A ماینس B سالو کوو دا یو یعنی بیا به B ماینس A سالو کوو. نو راځئ چې پارت 1 سالو کوو. سیټس موږ سره دي دا یو A اور B ټیک ده که نه دا په پارت 1 کې ګیون دي. زه دلته کې لیکم هم ګیون سیټس یو A دی هغه کې څه دي 1 3 5 7 دا 7 دی او بل دی B او هغه کې موږ سره دي 3 4 5 6 7 and 8 او ریکوایرډ څه شی دی ریکوایرډ دی A ماینس B and بل موږ سره ریکوایرډ دی B ماینس A. نو ګوره A ماینس B دا زه داسې هم لیکلی شم چې A ماینس B او دې ځای کې به تاسو سیټونه ولیکئ د دې په ځای A په ځای به زه ولیکم 1 3 5 اور 7 1 3 5 7 بیا ماینس دا ماینس تاسو دا هم لیکلی شئ اور دا هم لیکلی شئ چې کوم ستاسو خوښ وي هغه یوز کړئ. زه دا ماینس یوز کوم چې تاسو ته ښه په سمجھ کې راشي ماینس B په ځای به زه دا سیټ ولیکم ځکه چې کوېسچن نمبر 1 زه سالو کوم نو زه دا دوه سیټونه کنسیډر کوم ټیک ده. او دا څه دي 3 4 5 6 7 and 8. اوس د A ماینس B وایي څه ته A ماینس B وایي چې هغه ټول ایلیمنټس د A چې هغه په دی B کې نه وي نو A ماینس B څه ته وایي هغه ټول د A ایلیمنټس چې په B کې نه وي. نو موږ به اوس تلاش څه کوو دې کې به داسې ایلیمنټس ګورو چې هغه په دې کې نه وي خو تاسو اوس وګورئ دلته کې یو ایلیمنټ دی 1 هغه په دې کې نشته نو زه به دلته ولیکم 1. نیکسټ دلته کې چې زه 3 وګورم نو 3 په دې کې هم شته نو زما داسې ایلیمنټ نه دی پکار ځکه چې زه A ماینس B معلوموم نو A ماینس B دې ته وایي چې A کې وي B کې نه وي نو زه به دا ټول ایلیمنټ هغه ایلیمنټ چې هغه په دې بل سیټ کې نه وي. نو اوس دلته کې 5 وګورئ 5 هم هلته کې شته دی دې ځای کې دا 7 وګورئ 7 هم پکې شته دی نو دې کې به موږ سره صرف دا یو ایلیمنټ راشي 1 ټیک شو. اوس که زه B ماینس A معلوم کوم B ماینس A یعنی دا پارټ دا زه داسې هم لیکلی شم چې B ماینس A زه به دلته کې اول سیټ لیکم B دا یو سیټ به لیکم ټیک شو که نه 3 4 5 بیا 6 7 اور 8 بیا ماینس A سیټ کوم یو دی 1 3 7 5 1 3 5 and 7. اوس دې کې به زه داسې ایلیمنټ ګورم دا اوس B ماینس A دی B ماینس A کې به زه داسې ایلیمنټ ګورم چې په B کې E اور A کې هغه ایلیمنټس نه وي نو هغه کم کم دي ګوره ورته 3 خو شته
اوس 4 داسې الیمنټ دی چې هغه په دې سیټ کې شته خو دیو کې نشته، نو زه به دې کې ولیکم 4. سیملرلی 5 دی بل کې هم شته. اوس 6 داسې الیمنټ دی چې دې سیټ کې شته دې کې نشته، نو زه به هلته کې 6 پکې راولم. 7 په دې کې شته، نو زه دا الیمنټ نه لیکم ځکه چې دا په دې بل کې شته. او زما کار هغه الیمنټ دی دې ځای کې چې کوم په دې کې نه وي، نو هغه به یو 8 هم دی ځکه چې 8 دې ځای کې شته نه، نو 8 دا دې شو B ماینس A. اوس که زه د دې پارت 2 سالف کوم، نو زه به سیټ چینج کوم، زه به دا سټیټمنټ چینج کوم. زه به لیکم چې ګیون سیټس موږ له راکړه شوي دي یو A دی، A کې موږ سره دی 0 پلس ماینس 1 پلس ماینس 2 پلس ماینس 3. نو دا پلس ماینس مطلب دا چې پلس 1 هم پکې دی او ماینس 1 هم پکې دی. که زه دا ولیکم دا سیټ زه داسې هم لیکلی شم چې ماینس 3 ماینس 2 ماینس 1 ماینس 3 ماینس 2 ماینس 1 0 هم پکې دی او بیا پکې پلس هم دا درې واړه شته، نو 1 2 3 یعنی دا دواړه یو څه دی ځکه چې دلته پلس 1 ماینس 1 مطلب پلس 1 ماینس 1 پلس 2 ماینس 2 پلس 2 ماینس 2 پلس 3 ماینس 3 پلس 3 ماینس 3 او یو دا 0، نو دا دواړه یو څه دی. صحیح ده. او دا بل چې کوم دی موږ سره دې کې صرف ماینس والا دي او بي موږ سره دي جست ماینس والا دي، پکې دا نوٹ کړئ ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3. او موږ معلوموو څه؟ موږ به معلوموو ریکوایرډ څه دي A ماینس B آر اینډ B ماینس A. دا دوه شیزونه به موږ معلوموو. ټیک ده. دلته کې زه ګوره A ماینس B لیکم، A ماینس B تاسو داسې هم لیکلی شئ چې A ماینس B دې کې به زه دا ټول سیټس ولیکم. A والا ماینس 3 ماینس 2 ماینس 1 0 1 2 3 دا ټول ما د دې A ایلیمنټس ولیکل دا یو. ټیک ده که نه؟ ښه بیا به زه ماینس ولیکم او اوس به زه د سیټ B ایلیمنټس هم ولیکم. سیټ B ایلیمنټس یعنی دا ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3 اور دا به موږ سره داسې ایلیمنټ موږ په دې A کې ګورو ځکه چې A ماینس B دی، موږ به په A کې داسې ایلیمنټ ګورو دې کې چې هغه دلته نه وي. ښه څنګه به ګورو؟ ګورئ دا پهله درې وګورئ دا په دې کې شته، نو دا به موږ اسکیپ کړو. دا ایلیمنټ به موږ A ماینس B کې نه لیکو ځکه چې دا په دې بل کې شته او دا نور چې څومره هم دي دا په دې کې نشته، نو دا به راشي A ماینس B 1 2 3 او 0 هم پکې شامل. که تاسو په ډیټیل کې پوهېدل غواړئ چې A ماینس B او B ماینس A به موږ څنګه معلوموو، دې دپاره موږ الریډي یو ویډیو جوړه کړې ده، د هغې لینک تاسو ته په پین کمنټ کې میلاو شي، هغه ضرور وګورئ. ښه جي په پارت 3 کې به موږ سیټس چینج کوو ځکه چې پارت 3 کې نور دوه سیټس راغلي دي. ګیون سیټس دي موږ سره ګیون سیټس دي یو A دی او هغه کې دي 1 2 3 4 او داسې پسې ځه 1 2 3 4 او داسې پسې ځه نور انفاینایټ ایلیمنټس دي پکې. صحیح ده که نه؟ ښه لکه 5 6 7 8 او داسې پسې ځه دا ټول دې کې شامل دي. اور B کې موږ سره دا نمبرز دی 1 3 7 5 7 او داسې پسې ځه. دې ځای کې به مخکې څه وي 9 11 داسې به وي که نه ځکه چې ټول اډ نمبرز. موږ به معلوموو څه ریکوایرډ څه شی دی؟ ریکوایرډ دی چې فایند A ماینس B اینډ B ماینس A. دا دوه څیزونه به موږ معلوموو. ښه نو که زه اوس A ماینس B معلوموم ګوره A ماینس B دا تاسو داسې هم لیکلی شئ او په ماینس کې هم لیکلی شئ یعنې A ماینس B. ټیک شو؟ دا به تاسو ولیکئ اول دا A سیټ 1 2 3 4 اینډ سو آن. ټیک شو؟ اور بل به پسې ولیکئ B او ماینس خو پاتې شو که نه، اول دا ماینس به هم لیکئ د دې په منځ کې او سیټ B دا یو 1 3 5 7 او داسې پسې نور هم ځه یعنې 9 11 13 او ټولې اډ نمبر. که تاسو اوس دې ځای کې وګورئ داسې موږ داسې ایلیمنټ پسې ګرځو A ماینس B کې چې هغه په دې پهله سیټ کې او په دې بل کې نه وي. نو تاسو که لږ نظر واچوئ په دې دواړو سیټونو باندې نو یو 2 دی په دې کې شته په دې بل کې نشته، نو دا به موږ ولیکو. بل دلته کې وګورئ څه دي 4 دی په دې کې شته په دې کې نشته دی.
نو 4 به زه ولیکمه. سیمیلرلی دا داسې مخکې ځي لکه دا سیټ دلته ولاړ نه دی. 1 2 3 4 پورې نه دی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 داسې ټول دی پکې. ټیک ده؟ نو یو بل الیمنټ دی 6 په دې سیټ کې دی اور دې کې نشته. نو دا به راشي 6 او داسې مخکې که نور موږ لاړ شو 8 راواخلو په دې کې نشته ځکه چې دا سیټ هم دلته ولاړ نه دی. دا دلته کې مخکې 9 دی بیا 11 دی بیا 13 دی ټول آډ نمبر دی. ټیک ده؟ او دې ځای کې یو پیټ رانې موږ له راکړی دی که نه. سیمیلرلی دلته کې هم ټول نیچرل نمبر دي. نو دې کې به موږ داسې راشو چې 2 4 6 او داسې به پسې ځو 3 ډیشونه به وکړو. دې کې به څه راځي 2 4 6 8 10 12 دا به راشي. ټیک شو که نه. اوس که زه معلوم کړم بي ماینس اے دویم نمبر دا سیکنډ پارټ بي ماینس اے او دا زه لیکلی شم چې بي ماینس اے او د بي ماینس اے سیټونه به زه ولیکم. بي به ولیکم بیا به ماینس ولیکم بیا به اے ولیکم. نو بي موږ سره څه دی دا سیټ دی دا یو. نو 1 3 5 7 اینډ داسې پسې ځه اور ماینس اے موږ سره څه دی اے موږ سره دی 1 2 3 4 5 6 7 او داسې سو آن 1 2 3 4 5 اور داسې پسې نور هم ځه. نو اوس داسې ایلیمنټس به موږ ګورو چې هغه په دې کې وي اور دې کې نه وي. تاسو وګورئ داسې ایلیمنټ په دې کې چېرته شته نه ځکه چې داسې یو ایلیمنټ هم نشته چې هغه په دې سیټ کې وي اور دې کې نه وي ځکه چې دا ټول نیچرل نمبر دی او دا صرف آډ نمبر دی. نو آډ نمبر په دې نیچرل نمبر کې دننه نه وي. تاسو ته زه دا سیټ لږ داسې ویژوالایز کوم چې دا نیچرل نمبر دی. نیچرل کې دوه قسم نمبر وي یو وي آډ او بل یې ایون. ټیک ده که نه EVEN ایون. نو دا نیچرل نمبر غټ سیټ دی دا داسې چې ته دا کوم آډ نمبر راخلې هغه به دا نیچرل اټومیټیک وي. نو د دې سیټ نه چې تاسو کوم الیمنټ راخلئ هغه به دې کې دننه خامخا اګزیسټ کېږي. که دا سیټ زه لږ نور ایکسپینډ کړم که نه 1 2 3 4 5 6 7 8 اینډ سو آن نو دا کله نه ختمېدونکی سیټ دی او دا هم نه ختمېدونکی دی خو د دې ټول الیمنټ په دې سیټ کې دننه شته. نو چې کله په یو سیټ کې څه نه راځي اوس لکه څنګه چې موږ سره دې ځای کې داسې یو سین جوړ شو چې بي ماینس اے موږ دواړه سیټس وکاته داسې ایلیمنټ نشته چې هغه په بي کې او په اے کې نه. نو داسې کې به موږ صرف دا بریکټ اوپن کلوز کړو دې ته موږ یو ایمټي سیټ. ټیک ده او د دې نوټیشن داسې هم دی دا یو او برابر فکر سره راکوي. These two are called دې دواړو ته موږ وایو ایمټي سیټس. ایمټي سیټ څه ته وایي هغه ټول سیټس یعنی سیټ with no element چې دننه پکې یو الیمنټ هم نه نو هغې ته موږ وایو ایمټي سیټ. سټوډنټس اوس به موږ د ایکسرسایز 5.1 کوېسچن نمبر 3 سالف کوو. په کوېسچن 3 کې یو یونیورسل سیټ ګیون دی یعنې ټول نه چې کوم غټ سیټ دی. یو سیټ اے ګیون دی یو سیټ بي دی او یو سی دی او سی چې کوم دی دا ایمټي سیټ دی یعنې دې کې څه نشته او موږ له معلومول څه دي اے کمپلیمنٹ بي کمپلیمنٹ اینډ سیملرلی دا ټول لس پارټ دي دا ټول به موږ 1 by 1 کوو. ښه نو زه سلیوشن سټارټ کوم جسټ د 1 والا ته تاسو ګورئ اے کمپلیمنٹ از اکول ټو اوس دا برابر د څه دی یونیورسل سیټ ګیون دی او ایم ګیون دی نو اے کمپلیمنٹ از اکول ټو یو ماینس اے هغه ټول الیمنٹ چې په یو کې ای یونیورسل سیټ کې او په اے کې نه نو زه به دلته کې ولیکم چې this is u minus a is equal to زه به دلته کې سیټ یو لیکم 1 نه 20 پورې ټولې نمبرې دي 1 2 3 او داسې ځه کوم ځای پورې 20 پورې بیا ماینس اور اے موږ سره کوم سیټ دی اے کې موږ سره ټولې ایون نمبرې دي د 20 پورې. ټیک ده که نه نو 2 4 6 8 10 او داسې کوم ځای پورې دي 20 پورې دي. ټیک ده که نه شامل هم پکې دی 20. نو اوس به موږ ټولې هغه نمبرې ګورو چې کوم کې په دې یو کې ای اور دې کې نه نو پرانی نمبر دی 1 ځکه چې 1 په دې کې شته په دې بل کې نشته نو 1 بیا 2 پرېږدم ځکه چې 2 په دې کې شته که نه
3 وګورئ 3 په دې کې نشته نو 3 سیملرلی دلته به 4 هم دی که نه ځکه چې یو چې کوم دی 1 نه 20 پورې ټولې نمبرې دي نو دلته کې 4 هم دی 4 خو دلته هم شته بیا 5 هم دی 5 دلته نشته نو زه به دلته ولیکم 5 او داسې نور ټول هغه پورې اوس که دې ځای اخري الیمنټ داسې دلته راشئ که نه دلته کې 19 هم شته 19 20 نو دلته کې ګوره دا یو یو منځ کې پریښی شوی دی ټیک ده که نه نو دې ځای کې 18 20 دی 19 20 نه وي ځکه چې دې کې موږ ټولې ایون نمبرې لیکو یو پیټرن کې باندې ټیک دی که نه نو موږ ته دا معلومات کېږي چې د اخري نه مخکې چې کوم الیمنټ دی دلته کې 18 دی هغه موږ سره 20 نه دی 19 نه دی ټیک ده که نه نو 19 دې ځای کې داسې الیمنټ دی چې هغه دلته کې نشته نو موږ په دې ځای کوم ځای پورې لاړ شو 19 پورې به لاړ شو 19 ټیک شو که نه او که تاسو وګورئ د دې نه به سیټ راشي دا بي والی دې ځای کې به زه ولیکم یعنی A complement is equal to B تاسو په بل الفاظو کې دا هم لیکلی شئ چې A complement is equal to set B A complement نه موږ سره B راغلو similarly students تاسو په پارټ کې کتلی شئ چې تاسو B complement هم معلومولی شئ اوس به د A complement U minus A هغه ټول الیمنټ چې په U کې شته B کې نشته A کې نشته نو د B complement پسې هغه ټول الیمنټس چې په U کې شته اور په B کې نه نو زه به اوس څنګه چل ولیکم یو الیمنټ به دلته ټول ولیکم یعنی سیټ به ولیکم 1 2 3 4 and up to 20 ٹھیک شو بیا ماینس به ولیکم دا والا او بیا به د بی ټول الیمنټس ولیکم بی کې څه دي 1 3 5 7 اور so up to 19 1 3 5 7 and so on up to 90 دا به ولیکم که تاسو چېرته د کمپلیمنټ په باره کې پوره ځان پوهول غواړئ او ډیټیل ویډیو کتل غواړئ نو د دې لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي هغه ضرور وګورئ ها اوس به موږ ګول دا دی هغه ټول الیمنټس موږ له لیکل پکار دي چې هغه همدې ځای کې وي او دې ځای کې نه وي نو هغه که تاسو دلته کې وګورئ 1 خو زه نه لیکم ځکه چې ما ته ښکاره شو 1 دې ځای کې هم دی 2 ما ته ښکاري چې په دې سیټ کې شته او دې کې نشته نو زه به دې کې ولیکم 2 سیملرلی 3 نه زه پرېږدم ځکه چې زه ګورم دلتم او دلتم دواړو ځای کې 3 شته سیملرلی 4 دا دلته مخکې کنټینیو دی دا که نه 5 6 7 8 نو زه به 5 وګورم 5 دلته شته دا پرېږدم بیا به 6 وګورم 6 دلته نشته نو 6 اور سیملرلی دا به زه یو ګیپ پرېږدم کوم ځای پورې که 20 زه چیک کړم اخرنی یا 19 چې کومه دی 20 نه مخکې څنګه چې موږ دلته کې ویل دی 20 نه مخکې یو کې یو الیمنټ دی 19 ټیک ده که نو 19 په دې کې شته زه هغه پرېږدم او زه به لیکم 20 نو ځکه چې 20 په دې ځای کې شته دلته نشته او که تاسو دې باندې لږ نظر واچوئ د دې بي کمپلیمنټ نه واپس هغه A راوځي نو بي کمپلیمنټ چې کوم دی بي کمپلیمنټ از اکول ټو A اوس دا موږ سره چې کوم دی سی کمپلیمنټ معلومول دی سی کمپلیمنټ ګوره ډېر ایزي دی بې انتها سی یو امټي سیټ دی سی موږ سره یو امټي سیټ دی نو ګورئ د سی کمپلیمنټ چې کوم دی که نه سی کمپلیمنټ به موږ سره راشي هغه ټول الیمنټس په یو کې چې په سی کې نه وي صحیح ده که نه نو هغه زه دلته کې دوه سیټس لیکم ګوره ورته 1 2 3 اور اپ ټو 20 پورې بیا ماینس امټي سیټ لزه دا سیمبل هم یوز کولی شم او جسټ دا هم یوز کولی شم یعنی امټي سیټ ټیک ده اوس هغه ټول الیمنټ چې دې ځای کې او دې ځای کې نه وي نو دلته خو هېڅ هم نشته نو واپس دغه ټول الیمنټس راشي صحیح ده که نه 1 2 3 اور اپ ټو 20 یعنی واپس یو به راشي څه به راشي یو هغه چې کوم یونیورسل سیټ دی هغه به راشي اوس موږ سره A کمپلیمنټ هم شته بي کمپلیمنټ هم شته او سی کمپلیمنټ هم شته دا یو زه تاسو دلته لږ هایلایټ کوم دا دې شو موږ سره A کمپلیمنټ دا دې شو موږ سره بي کمپلیمنټ او دا یو چې کوم دی دا موږ سره سی کمپلیمنټ نو اوس دا نور چې کوم څلور پارټس دي دا جسټ یونین او انټرسیکشن کول دي موږ سره ایزي کاته ده ښه جي اوس موږ څه چل کوو کوېسچن پارټ 4 سالو کوو پارټ 4 کې موږ سره دي چې A کمپلیمنټ یونین بي کمپلیمنټ معلوم کړئ اوس A کمپلیمنټ ګوره موږ سره یو سیټ راغلی دی 1 3 5 دا 19 دا د A کمپلیمنټ دی دا نو زه د A کمپلیمنټ په ځای به زه دا سیټ لیکم 1 3 5 and up to 19
بیا به زه یونین لیکمه او بیا به زه د بي کمپلیمنټ لیکم. ګوره د بي کمپلیمنټ موږ سره دا راغلی. بي کمپلیمنټ څه دی؟ دا یو. نو بي کمپلیمنټ زه لیکم 2 4 6 اینډ داسې پسې ځه څه ټایم پورې ځه 20 پورې دی. صحیح شو که نه؟ اوس یونین څه ته وایي؟ یونین وایي چې کامن یا کامن چې نه وي نو هغه ولیکئ. ګوره 1 به ولیکم، کامن دې کې هیڅ هم نشته دی که نه، نو زه به صرف ولیکمه چې کم په A کې دی او کم په B کې دي دواړه به کمباینلی ولیکمه. ټیک ده که نه؟ بیا 2 بیا دا 3 بیا دې سیټ 4 ریپیټیشن به پکې نه کوئ. او سیمیلرلی دا به داسې ځي کوم ځای پورې به لاړ شي اخري هغه 20 به هم پکې شامل شي. ټیک ده که نه؟ واپس به تی یو راشي. سیمیلرلی پارت 5 کې به د دې کمپلیمنټ والا چې کوم دی د دې به انټرسیکشن معلومو، یعنی A کمپلیمنټ انټرسیکشن B کمپلیمنټ. او تاسو که د دې ځای نه وګورئ که نه، نو زه دا سیټونه لیکمه دوباره، یعنی 1 3 5 and up to 19. ٹھیک ده؟ بیا انټرسیکشن بیا د 2 4 6 دا 6 دی اور بیا پسې داسې 20 پورې. نو دې کې څه کامن شته؟ داسې الیمنټ چې په دې کې مې په دې کې مې نه، دې کې ټولې اډ نمبر دې کې ایون دي، نو دې کې کامن څه نشته. دلته موږ ولیکو چې دا امټي، یا تاسو دا امټي سیټ داسې هم لیکلی شئ بریکټ اوپن کلوز اور بس بیا یې پرېږدئ. ټیک شوه که نه؟ سیمیلرلی بیا به موږ معلومو A کمپلیمنټ انټرسیکشن B. ګورئ شپږم نمبر پارت دی A کمپلیمنټ انټرسیکشن B. اوس که تاسو دلته کې وګورئ که نه، یا زه دې ځای کې تاسو دلته ویم چې A کمپلیمنټ نه موږ له B راتو څه راتو B. نو زه د A کمپلیمنټ په ځای کې ساده B ولیکمه او انټرسیکشن B ولیکمه. او دا رول تاسو یاد کړئ چې کله د یو سیټ ځان سره تاسو انټرسیکشن اخلئ د هغې همیشه آنسر به راځي B. یعنی د دې A کمپلیمنټ اور انټرسیکشن B چې کوم دی د دې نه موږ سره به څه آنسر راشي؟ سیټ B به راشي. سیټ B څه دی؟ 1 3 5 1 3 5 اینډ اپ ټو 19. ټیک شو؟ دې ځای کې ځان لږ پوهېږئ. ما دې A کمپلیمنټ ته څه وویل؟ دلته کې موږ چې کله A کمپلیمنټ معلوم کړو نو هغه چې کوم سیټ راتلو هغه سیټ B راتلو، دا یو. نو ما دلته کې د A کمپلیمنټ په ځای سیټ B ولیکو، ځکه که تاسو دلته کې دا ولیکئ اور که دا ولیکئ یو شیز دی. نو بیا که تاسو د دې داسې به راشي چې د یو سیټ به خپل ځان سره انټرسیکشن راشي، او چې کله یو سیټ ځان سره انټرسیکشن راځي هغې نه واپس مغه سیټ واپس راځي، نو ما مغه B واپس ولیکو. سیمیلرلی تاسو دلته کې A کمپلیمنټ اور یونین C کمپلیمنټ تاسو اخیستی شئ. دلته کې زه 7 نمبر زر سالف کوم ځکه چې دا ډېر وړوکی دی. A کمپلیمنټ یونین C کمپلیمنټ. خو که تاسو د دې C کمپلیمنټ دلته وګورئ که نه دې 3 نمبر کې دا یو د دې C کمپلیمنټ موږ سره څه راغلی و؟ ډایرکټ یونیورسل سیټ راغلی و دا. نو زه به دلته ولیکم چې A کمپلیمنټ یونین یونیورسل سیټ U. نو یونیورسل سیټ کې خو هر الیمنټ دی، که دا امټي که دې کې 1 2 3 هر څه پکې پراته دي. نو یونیورسل سیټ چې ته یو څیز سره یونین اخلې هغې نه به واپس یونیورسل سیټ راځي. نو زه دلته لیکم یونیورسل سیټ، او یونیورسل سیټ څه دی؟ 1 2 3 اپ ټو کوم ځای پورې دی؟ 20 پورې دی. ټیک شو؟ دا بریکټ بند کړم داسې ترې غوندې ښکاري. ښه، موږ سره چې کوم کوېسچن دی هغه د A انټرسیکشن C کمپلیمنټ. A انټرسیکشن C کمپلیمنټ. ګوره A سیټ موږ ته ګیون دی، دا یو دی نه دا یو دی. A سیټ دا دی، دلته کې موږ له راکړه شوی دی، دلته کې وګورئ A سیټ دا دی 2 4 6 8. ټیک شو که نه؟ نو زه دلته کې لیکمه د A سیټ 2 4 6 8 اینډ اپ ټو 20. ټیک شو که نه؟ بیا انټرسیکشن پکې لیکمه، او انټرسیکشن کې چې کوم C کمپلیمنټ موږ معلوم کړی دا یې C کمپلیمنټ پارت 3 کې هغه U، او U یونیورسل سیټ دی. یونیورسل سیټ کې موږ له څه دي 1 نه 20 پورې نمبر دي. ټیک ده که نه؟ زه دلته کې لیکمه this is a universal set 1 2 3 4 and up to 20. نو اوس داسې الیمنټ چې په دې کې مې او په دې کې مې هغه صرف دا سیټ دی، دا یو، ځکه چې 2 په دې کې هم دی 4 هم پکې دی، سیملرلی 8 20 پورې پکې شته. نو زه به دلته لیکم 2 4 6 8 اینډ داسې پسې ځه کوم ځای پورې 20 پورې، یعنی ایون نمبر. دې نه به واپس سیټ A راشي. ټیک شوه؟ او دلته یو خبره بله هم نوټ کړئ. ګورئ دا سیز چې کوم دلته کې لیکل شوی دی دا یو، دا زه دلته کې داسې لیکلی شم
چې A انټرسیکشن C کمپلیمنٹ نه موږ سره راځي یونیورسل سیټ A اور انټرسیکشن یونیورسل سیټ یعنی یو سیټ انټرسیکشن چې ته یونیورسل سره کې دی نه به واپس مغه سیټ راځي دا سیټ او دا تاسو دلته هم کاته چې A موږ یونیورسل سره انټرسیکشن وکړو واپس ته مغه یې راغله ټیک ده که نه ښه جي واپس موږ دا کوېسچن 9 سالف کوو کوېسچن 9 چې کوم دی هغې کې موږ سره C کمپلیمنٹ انټرسیکشن C دی نو C کمپلیمنٹ یو دی او انټرسیکشن C چې کوم خپل سیټ موږ له راکړه شوی ګیون سیټ یعنی دا یو C چې کوم موږ له خپل راکړه شوی هغه دی امټي سیټ نو زه دې ځای کې لیکم چې امټي سیټ او د امټي سیټ چې هر سیټ سره انټرسیکشن راغلی هغې نه به امټي راځي دا خبرې نوٹ کړئ زه دلته نوٹ کوم چې any set A یا universal set U intersection empty set is equal to empty set یعنی د empty set چې تاسو کله هر یو set سره تاسو د هغې انټرسیکشن اخلئ هغې نه به تاسو سره empty set واپس راوځي ٹھیک شو سیملرلی 10 نمبر کوېسچن زه لږ ګورم 10 نمبر دی بی کمپلیمنٹ یونین سی کمپلیمنٹ دی موږ سره څه معلومول دي بی کمپلیمنٹ 10 نمبر دی بی کمپلیمنٹ یونین سی کمپلیمنٹ ښه ګوره بی کمپلیمنٹ نه موږ سره راغلی وو بی کمپلیمنٹ نه موږ سره 2 4 6 20 24 2 4 6 8 اور داسې پسې ځه کوم ځای پورې 20 پورې ټیک دی که نه اور یونین سی کمپلیمنٹ نه موږ سره راغلی وو غونډ سیټ یو یعنی 1 2 3 20 پورې 1 2 3 4 اور 20 پورې بیا همغه خبره ده د بی کمپلیمنٹ چې تاسو واپس دې سره کله یونین اخلئ یونیورسل سیټ سره نو دې نه به واپس هغه یونیورسل سیټ راځي ټیک شو 1 2 3 4 اپ ټو 20 نو که تاسو داسې هم وکړئ چې لږ وګورئ چې کوم پکې کامن دي او کوم پکې کامن نه دي ټول تاسو ولیکئ نو واپس به سره دا سیټ راځي ښه جي کوېسچن 4 موږ سالف کړو که تاسو اوسه پورې په دې کې exercise 5.1 اخرنی کوېسچن کې موږ له 3 سیټ راکړه شوي دي خو سیټس ګوره ډسکریپټیو فارم کې دي دې ځای کې دا یو ګوته کړی دی یو موږ له په سیټ فارم کې نه دی راکړی صرف یې ویلي دي چې نیچرل نمبر دی 15 نه پورې سیټ اف نیچرل نمبر اپ ټو 15 که دا زه داسې ولیکم سمبلز کې ولیکم نوټیشن ټیبولر فارم کې نو یونیورسل سیټ به موږ سره راشي نیچرل نمبر یعنی 1 2 3 او کوم ځای پورې دي اپ ټو 15 داسې پسې ځه کوم ځای پورې 15 پورې دي سیملرلی ا بل سیټ راکړه خو ډسکریپټیو فارم سیټ اف ایون نمبر اپ ټو 15 یعنی ټولې ایون نمبر یې 15 پورې ایون نمبر یې کوم دي 2 4 6 اور 8 او داسې پسې ځای نو اخري 14 15 به پکې نه راځي ځکه چې 15 ایون نه دی که او بیا بي سیټ راکړی دی ټولې آډ نمبر یې سیټ اف آډ نمبرز اپ ټو 15 یعنی 1 3 5 7 اینڈ اپ ټو 15 په خپله هم آډ دی خو دې کې ګوره 14 نشته ځکه چې 14 آډ نه دی ایون دی ټیک ده اوس به موږ دا یو پارټ دې سالف کوو ډېر اسانۍ سره سالف کېږي ښه نو سلیوشن سټارټ کوم زه نمبر 1 کې موږ سره دی چې A کمپلیمنٹ یونین B کمپلیمنٹ نو دې دپاره تاسو په کار دی چې اول A کمپلیمنٹ معلوم کړئ بیا د B کمپلیمنٹ معلوم کړئ دا خبره تاسو یاد ساتئ چې کله تاسو سره داسې چې A کمپلیمنٹ یونین B کمپلیمنٹ معلومولي اور تاسو سره A او B ګیونی کمپلیمنٹ ګیونی نو دې نه مخکې به تاسو د A کمپلیمنٹ د B کمپلیمنٹ به معلوموئ ضرور نو زه څه کوم اول A کمپلیمنٹ معلوموم دې ځای کې فار this زه لیکم هلته پوره لیکل we will first find A complement and B complement چې موږ ته دا خو پته ولګي چې A complement شي او B complement شي صحیح ده که نو ګورئ A complement is equal to U minus A تیر کوېسچن کې چې موږ کومه خبرې وکړې هغه ټول الیمنټ چې په یو کې اور A کې نه نو هغه ټول الیمنټ چې په یو کې A کې نه لکه 1 3 5 او داسې پسې 15 پورې 1 3 5 اور اپ ټو 15 اور سیملرلی که زه دلته کې B کمپلیمنٹ معلوم کوم B کمپلیمنٹ
دا دی موږ سره یو ماینس پی یعنې هغه ټول الیمنټ چې په یو کې وي او بي کې نه وي. لکه 1 خو دلته شته که نه 2 بیا 4 او دا یو نو 2 4 6 and so on up to 14. که دلته تاسو وګورئ A کمپلیمنټ نه بي راځي او د بي کمپلیمنټ نه A راځي. ټیک ده که نو دا یو څیز په ځای به زه اوس دا دوه سیټ لیکم او مخکې چې چېرته A کمپلیمنټ راځي زه به دا یوز کوم چې بي کمپلیمنټ راځي زه به دا یوز کوم. ټیک ده که نو A کمپلیمنټ یونین بي کمپلیمنټ نو تاسو دې نه هم اندازه لګولی شئ چې ګوره دې نه واپس څه راځي واپس یو راځي ځکه 1 2 3 4 5 دا ټول به پکې راشي که نه نو A کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ is equal to A کمپلیمنٹ به ولیکئ 1 3 5 and up to 15 بیا یونین به ولیکئ او بیا به ورسره دا بی کمپلیمنٹ ولیکئ 2 4 6 up to 14. نو که تاسو دا کې داسې الیمنټ وګورئ چې کم په دې سیټ کې یا دې سیټ کې یا کامن وي نو ټول الیمنټ چې تاسو ولیکئ که نه نو ګوره یو 1 دی بیا دا 2 دی دا دې کې نشته خو دې کې خو شته یونین دې ته وایي چې په یو کې وي نو صحیح 2 بیا 3 and up to 15 به راشي یعنې دې نه به واپس موږ سره هغه یو راشي. ټیک ده بیا پارت 2 کې موږ ته وایي چې تاسو معلوم کړئ A انټرسیکشن بي معلوم کړئ. څه معلوم کړئ A کمپلیمنٹ انټرسیکشن بي کمپلیمنٹ نو زه دا دلته کې ډایرکټ سالف کوم زه تاسو ته صرف ښیم A کمپلیمنٹ انټرسیکشن بي کمپلیمنٹ دا A کمپلیمنٹ دی دا بي کمپلیمنٹ دې کې کامن څه شته انټرسیکشن وي کامن سیزونه ګوره کامن پکې هېڅ هم نشته چې کله کامن څه نه وي نو موږ به دې سیټ نه موږ سره راځي امټي سیټ. امټي سیټ تاسو داسې هم لیکلی شئ او داسې هم لیکلی شئ. ټیک ده سیمیلرلی دا پارټو شو دا پارټو شو اوس د یو کمپلیمنٹ ګورئ 3 نمبر کې یو کمپلیمنٹ یونیورسل سیټ کمپلیمنٹ نو یو کمپلیمنٹ ګوره موږ که ولیکو که نه چې یو ماینس یو هغه ټول الیمنټ چې په یو کې وي او په یو کې نه وي نو دا خو داسې عجیبه غوندې خبره راغله ځکه چې ته یو څیز کې داسې یو سیټ دی تا سره او ته داسې الیمنټ ګورې چې په مغه سیټ کې یم او نه وي نو داسې سره داسې الیمنټ شته نه صحیح ده که نو دې نه بیا دې سره موږ سره امټي سیټ رالو. ښه په دې امټي سیټ کمپلیمنٹ به معلوم کو 4 نمبر امټي سیټ کمپلیمنٹ مطلب دی چې یو ماینس امټي سیټ یعنی هغه ټول الیمنټ چې په یو کې او امټي کې نشته نو ګوره هغه خو ټول الیمنټس دي ځکه چې امټي کې خو هیڅ هم نشته نو د یو ټول الیمنټس چې کوم دي هغه موږ سره د امټي کمپلیمنٹ کې راشي ځکه چې څه ګوره دې مې زه تاسو بیا پوښتنه امټي سیټ کمپلیمنٹ وایي هغه ټول الیمنټ چې په یو کې وي او په امټي سیټ کې نه وي نو امټي سیټ کې هیڅ هم نشته نو داسې ټول الیمنټ چې په یو کې او امټي کې نه وي نو امټي کې خو څه نشته نو واپس ټول الیمنټ د یو چې کوم دی هغه به دلته کې راشي. ټیک شو که نه بیا به معلوم کو دا یو بي انټرسیکشن بي کمپلیمنٹ نو دا څوم نمبر پارت دی 5 نمبر دی که نه نو زه دلته لیکم 5 نمبر بي انټرسیکشن بي کمپلیمنٹ ګوره بي خو موږ سره سیټ دی که نه 1 3 5 7 او 15 اپ 1 3 5 up to 15 اور بي چې کوم کمپلیمنٹ دی دا دې نه څه راځي بي کمپلیمنٹ راځي د 2 4 6 up to 14 پورې نو دې دواړو کې هم کامن څه نشته دې نه به هم امټي راشي او تاسو سره یو نوټ هم ولیکئ ډېره ضروري خبره ده نوٹ دس نوٹ کئ چې کله تاسو د یو سیټ خپل کمپلیمنٹ سره انټرسیکشن اخلئ نو د دې نه به راځي امټي سیټ. بله یو خبره ورسره دا نوٹ کئ چې کله تاسو د یو سیټ یونین دا سوري دا یونین دی یو سیټ دی A او د هغه یونین تاسو واپس A کمپلیمنٹ سره اخلئ نو هغې نه به راځي یونیورسل سیټ یو دا تاسو دا پوینټونه نوٹ کوئ ځان سره ښه جي. اوس بي یونین بي کمپلیمنٹ نو بي یونین بي کمپلیمنٹ نه موږ سره راځي یو ځکه چې بي خو ټول هغه الیمنټ چې په بي کې دي که نه بیا یونین اخلو هغه ټول الیمنټ سره چې کوم په بي کې نشته نو که تاسو دا لاجیکلی تاسو لږ سوچ وکئ چې هغه الیمنټ چې په بي کې او هغه الیمنټ چې په بي کې نشته نو د دې نه به واپس دا یونیورسل سیټ راځي که نه به راځي او راځي به نو زه به دلته کې ډایرکټ دغه یو خبره بل هم نوټ کړمه دا هم تاسو نوټ کئ چې any set A union A complement is equal to دا خو موږ دلته الریډي نوٹ کړې ده دا دلته کې نو زه به دې ځای کې د کوېسچن 7 ته صرف انسر ولیکم کوېسچن 7 کوېسچن 6 دی ښه
کوېسچن 6 ته به زه صرف آنسر ولیکمه چې بي د خپل کمپلیمنټ سره یونین دی نو دې نه به یونیورسل سیټ راشي یو. ټیک ده که نه؟ چې کومه دا یو موږ نوټ لیکلی و د هغې مطابق که تاسو دا داسې حل هم کوئ نو دې نه واپس هم دغه څیز راځي. ښه A انټرسیکشن A کمپلیمنټ دا وګورئ چې کله د یو سیټ خپل سیټ سره انټرسیکشن واخلئ د هغې نه به امټي راځي کمپلیمنټ سره. ټیک ده که نه؟ د دې ساده الفاظو کې دا هغه ټول الیمنټس چې په A کې وي او هغه ټول الیمنټس چې په A کې هم نه وي نو داسې الیمنټ خو شته نه دې نه به امټي راشي. نو زه به دې ته هم ډایرکټ آنسر ولیکم پارت 7 ته چې داسې الیمنټ موږ سره نشته چې په A کې او په کمپلیمنټ کې مې نه په A کې نه وي نو هغې ته به زه بیا ولیکم چې this is empty set. اور لاستلی به موږ راشي A union A B complement نو دا به حل کول غواړي 1 2 3 8 نمبر پارت دی. ټیک شو. A union B complement is equal to set A. set A کې څه دي 2 4 6 14 اپ پورې 2 4 6 up to 14 اور union B complement کې څه دي ګوره B complement موږ دلته معلوم کړی دی 2 4 6 دا هم 14 اپ پورې مغه دی 2 4 6 up to 14 نو دا او دا یو شان سیټونه دي نو دا به موږ واپس 2 4 6 up to 14 به راشي یعنې سیټ A به دې واپس موږ سره راشي. دا و ایکسرسایز 5.1 امید دی چې تاسو به دې کې ډېر څه زده کړي